تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأسويلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دا الله پاک شکر ادا کو، دا الله پاک حمد وایو الحمدلله. الله پاک مل سحر وختي د فرض مزد ادا کولو توفیق را کړلو او به په قرآنی روحانی او دینی مجلس کې د شرکت توفیق را کړلو. او دا دسی یو مجلس ته چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې مختص مکه باندې پرشتي په دې مجلسونو پسې په جماعتونو په شکل کې ګرځي او شکل دې یو ډله او جماعت د انسانانو وګوري چې هغه د دین مجلس منعقد کړي، د قرآن او د حدیث تذکره کوي، د الله بڑائی بیانېږي، د نبی علیه السلام د تعلیماتو تذکره کوي. نو پرشتي یو بل ته دعوت ورکوي. پرشتي د هغې جماعت نه دغه خلکو نه چار چاپېره په دومره لوی تعداد باندې کیني چې اسمانونو ته د هغوی قطارونه ورسیږي. او بیا چې دا مجلس ختم شي او پرشتي الله پاک ته لاړې شي، نو الله پاک ته باقاعده تپوس کوي تاسو چېرته تللي وئ. الله پاک ته علم وي. او بیا دا پرشتي ورته وایي سحر وختي داسې خلک د قرآن درس له راغلي وو، د احادیثو درس له راغلي وو، ماشومانو، زنانو، بوډاګانو، ځوانانو. او الله پاک بیا دې پرشتو ته وایي دا څومره مجلس والا را خلک راغلي وو، سحر وختي د دین د اورېدلو دپاره د ټول مجلس والا ته ما بخښنه وکړله، ټول مجلس والا مې وبخل. یو پرشته الله پاک ته وایي الله پاک یو سړی پکې یوه زنانه پکې داسې راغلې وه چې هغه د درس ته او د مجلس ته د دین د اورېدلو په بنیاد نیت نه وه، چا سره یې کار او چا ته انتظار کولو. الله پاک ورته وایي دا دومره برکتي مجلس دی چې لا یشقا جلیسهم، د دوی سره هسې ناستې والا خلک هم د دې خیر نه محرومه نه دي، دا اسی راغلی خلق مې ورسره هم بخلی دي. دا دومره د خیر او د برکت مجلس دی. زموږ نه ډېر لوی غټ تعداد د فرشتو وي. د دې وجې نه په داسې مجالسو کې بیا دعاګانې قبلیږي. دا فرشتې ډېرې زیاتې راغلي وي او هغه زموږ نه ډېر زیاتې مؤثرې دعاګانې غواړي. زموږ په دعاګانو باندې امین وایي. داسې مجلسونو کې ډېر لوی دعاګانې قبلیږي او زموږ تجربه په دې کې ده چې واقعي په داسې مجلسونو کې ناجوړ او بیماران خلک راغلي دي او روغ رمټ تللي دي او ډېر لوی خیر او برکت د دعا په شکل کې انسان د دې نه حاصلولی شي. نو موږ د الله پاک شکر ادا کوو چې الحمدلله الله پاک موږ د یو خیر او الله پاک موږ د یو روحاني او دیني مجلس ته الله پاک موږ شریک کړلو. د نبی علیه الصلاة والسلام د دعاګانو د اذکار مسنونو تذکره کو. دا جنات دا پیریان چې دا ډېر روانکاري خلک دی، وراني کوي. نبی علیه الصلاة والسلام به هم تنګولو پیریانو، یارولو به، پیښې نخرې به یې کولې. جنات هم ډېر رواني کړي دي. نبی علیه السلام له تبلیغ هم کړی دی، مسلمانان شي پکې هم ډېر خلک دي. د دوی د شر نه او د ورانۍ نه د بچوالي دپاره به نبی علیه السلام دعا ویله، نو بیا به جناتو پیریانو بیا د نبی علیه السلام نشو تنګولی، یرولو به نشو. بیا د جناتو او ورانو به بیا اثر بند شو. به نبی علیه السلام دا دعا دې دپاره موږ ته ښودلې ده که تاسو هم دا جنات او پیریان هم تنګۍ را تنګۍ، ایرۍ را ایرۍ یم، نو تاسو دا دعا کم از کم یو ځل وایئ، د شیطانه د جناتو د اثراتو نه به بچ پاتې شئ. به په ځای د دې چې خاپیرو له روان او بل جناتو له روان یې دا دعا وایي، د کورونو نه به د جناتو اثر ختمیږي او د بدنونو نه به هم د جناتو اثر ختمیږي. به او هغه دعا ده اعوذ بوجه الله الكريم
وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وګده دعا ده خو شا دلچسپي یو لس ورځې یو شل ورځې وي نو بیا ورته یادېږي به. دا نبی علیه الصلاة والسلام به د جناتو دورانونو د بچوالي دپاره به نبي صلی الله علیه وسلم دا دعا نقل ویله به او موطا امام مالک کې امام مالک رحمه الله ردی دعا نقل کړې ده د نبي صلی الله علیه وسلم نه. نو دا چې خلک کله ناکله جنات او پیریانې تنګوي نو نبی علیه الصلاة والسلام دا دعا موږ مسلمانانو ته ښودلې ده. دغه شان یوه بله دعا ده چې هغه د بدنونو د بیمارۍ د بچوالي دعا ده چې الله پاکه زما دا ټول بدن د بیمارو نه بچ وساته و مال روغ صحت راکا. او دا حدیث کی ابو داود کی دا حدیث نقل لے او نبی علیہ السلام فرمائی کہ کم مومن مسلمان سحر دا درې ځله وویلا په دې سوچ باندې چې الله پاک ما د بیمارو نه بچ کی نو الله پاک با د بیمارو نه بچ کوي او د بدن با د نظر با د غوګونه با د ټول بدن با د الله د بیمارو نه بچ کوي با. نو د بیمارو نه د نجات لپاره او د بیمارو نه د حفاظت لپاره نبی علیہ السلام فرمای سحر درې ځله دا دعا وای اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت. دا چې مؤمن مسلمان سحر روزانه وظیفه کې رضان د پاره او درې ځله وای د سترګو د بیماری نه د غوګونو د بیماری نه د بدني بیمارو نه د فقر نه د کفر نه د دې مصیبتونو بلاګانو نه به الله پاکو بچ ساتي با. دا هم د بدن د روغوالي او ټیکوالي د پاره نبی صلی الله علیه وسلم موږ مسلمانانو ته دعا خو وخت هم ښودلی سحر او تعداد هم ښودلی دی درې ځله نبی علیه السلام د دې دعا تذکره کړې ده. زمونږ سبق نن په 20 نمبر صفحه باندې دی شلم نمبر صفحه باندې زموږ سبق ته دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیرو درنو عزتمندو مسلمانانو رونو اور مسلمانانو خويندو الحمدلله د څلورمې ورځې د فهم قرآن کلاس آغاز باقاعده تلاوتی کلام پاک او درس حدیث نوشولو. نننۍ موضوع زموږ دا استقامت فی سبیل الله، دا الله په لار کې د الله په دین باندې د هغه په عباداتو باندې مضبوطوالی او ټینګوالی. الله تعالی فرمایي چې کله مؤمن د دې خبر اعلان وکړي چې زما رب الله پاک دی، لا اله الا الله وایي، د دې خبرې د نظریه جوړه شوله چې الله یو دی او شریک ورسره نشته دی، او زه په دنیا کې د بل چا خدایي نه منم او د بل چا بړایي نه منم، بل چا ته را مدد شه نه ویم، بل څوک مشکل کشا نه ګڼم او بل څوک حاجت روام نه ګڼم او د بل چا په نوم باندې نظر و نیاز منښت هم نه ورکوم او بل څوک واکدار او اختیارمن هم نه ګڼم او د بل چا قانون او د بل چا حکم هم نه منم او د بل چا نظام هم نه منم. دا د توحید عقیده ده چې کله انسان د دې خبرې اقرار کوي او دا اعلان کوي چې زه په دې مخت ځمکه د الله خدایي منم او د الله بړایي د بل چا نه منم. د دنیا مصنوعي خدایانو والا خلک، د دنیا هغه خلک چې هغوی په زړونو کې د قبرونو، د بوتانو، د انسانانو، د پیرانو، د مولیانو د خدایي مقام او مرتبه په ذهن کې ناستی او هغوی له د خدایي مقام او مرتبه ورکي، نو هغوی انسان ته په دنیا کې مشکلات جوړوي. بیا موحد ته مؤمن ته په دنیا کې هغه ته مشکلات جوړوي او هغه له مخې ته راځي او دې خبرې ورته ودرېږي او په مختلفو طریقو باندې هغه په دې خبره باندې ملامته کوي چې دا دومره لوی بوتان او دا دومره لوی اولیاء کرام، دا دومره لوی قطبان او غوثان او ابدالان او دا دومره غټ غټ پیران او دا دومره لوی مولیان، ولې دا اسم نه دی او دا ټوله دنیا او هر څه د الله پاک دی او هغه چلی او دا ولیانو نه هېڅ مرتبه ورنه کړله او دا پیر بابا اسم نشي کولی او دا پیر صاحب اسم نشي کولی او دا هر څه الله پاک کوي. او دا د دنیا چې څومره پارلیمنټونه دي او هغوی دومره قانونونه پاس کړي دي او د هغوی قانون نه منې او د یو الله قانون منې او ته بل نظام نه منم او اسلام نظام منم. دا د دنیا سیکولر خلق، لادینه خلق او د دنیا بت پرست خلق او قبر پرست خلق او شخص پرست خلق، هغه خلق انسان ته موحد ته او مؤمن ته په معاشره کې رکاوټونه جوړوي. څوک ورسره رشتې ختم کړي، ورسره څوک ورسره غم خادي ختم کړي، ورسره څوک خبرې بندې کړي او ځینې خلک هغه په مشکلاتو کې او په مصایبو کې د ګیرولو کوشش کوي چې دی د دې خبرې نه واوړي. دا الله پاک وایي چې د واقعي تا کوم اقرار وکړو دا خو د ډېر کمال وکړلو، خو د دې چې کوم وروسته مشکلات دي ګوره هغې ته به ټینګېږې به. همدا وجه ده سفیان ابن عبدالله الثقفي رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه بعدك. دا الله رسوله ما ته په اسلام کې یوه داسې خبره وښیه چې بس بیا د چا نه نو د تپوس ضرورت پاتې نشي. ماته صحابو به د نبی علیه السلام نه خاص خبرې اورېدل غوښتل او نبی علیه السلام په معجزاتو کې یو معجزه دام ده 3000 معجزات الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم له ورکړي.
په 1000 معجزاتو باندې باقاعده کتاب لیکلی شوی دی. په هغه معجزاتو کې د نبی علیه السلام یو معجزه دا وه چې الله پاک پیغمبر له دا طاقت ورکړی و چې هغه به په یو جمله کې یو لوی کمالي خبره راګیره کړله. هغې ته جوامع الکلم وایي. لکه موږ پښتو کې وایو په کوزه کې دریاب بندول. دا طاقت الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم له به طور معجزه ورکړو چې یوه خبره به یې وکړله هغې به ډېر لوی مطلب به لوی نصیحت به و پکې. نبی علیه السلام سفیان بن عبدالله الثقیفي ته وایي قل آمنت بالله ثم استقم. چې تا کلمه ویلې ده که نه کلمې یعنې څوک وانړئ، د توحید د خبرې نه څوک وانړئ، بت پرستۍ طرف ته او قبر پرستۍ طرف ته او شرک طرف ته، د دنیا لادینه نظام طرف ته، د دنیا سیکولر او لادینه خلق دي چرته د خپلې خبرې نه وانړئ، دنیا لالچ در نه کي چرته چې هلکه دا خبره پرېږده و دا بدله درکم. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي تعیس عبد الدینار وعبد الدرهم ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى. د ډالرو، د پونډونو، د ریالونو، د روپو، د اشرفو بنده دې غرق شي. د مسلمانۍ مقصد پیسه ده، روپۍ ده، ډالر دی، پونډ دی، ریالونه دي، روپۍ دي، اشرفۍ دي. دته اسلام کې او په مسلمانۍ کې پیسې میلاویږي، دنیا مفادات میلاویږي. دی وایي اسلام زنده باد، اسلام ډېر ښه دی. او که دته په اسلام کې د روپو لالچ نه او څه عهده او منصب نه د دنیا څه لالچ ورته نه میلاویږي. مړه اسلام چاله څه ورکړي دي؟ مړه دومره وختونه منځونه وکړه او دسونه م وکړل، دومره درسونه لاړو، دومره جلسو له لاړلو، تاسو چاله څه ورکړل؟ اسلام چاله څه ورکوي؟ هغه پلانکي ښه انګریزانو خلکو له فونونه جوړ کړي وو، انګریزانو دا کار کړی وو، انګریزانو دا کار کړی وو. دا د کمزوري ایمان نښې دي. دا چې دا تور یو دا توره لیکه څوک چاله جوړه کړي 1 کیلومیټر که نه توره لیکه به پېژنه. زه دې تارکولي روډ ته وایم زمونږ ټوله مسلماني په یو تارکولي روډ دا توره لیکه کې زمونږ مسلماني بنده ده. چې زمونږ مسلماني دار او چا راله چېرته د سیمټو کوڅه جوړه کړله او چا راله بیا اوبه راویستلې او چا د بجلۍ ستن ولګوله او که چا نوکري راکړه ټول عمر د خپو په قدمونو کې او د هغه په زندهباد مردباد کې پراته یو. الله یې ما پیدا کړی ده، ما خورې اوسکې ده، ما په ځمکه اوسېږي او ده له چېرته یو توره لیکه راویستل او د ده پیسې هم نه دي، سرکاري پیسې دي. او د ده دومره تعریفونه کوي او ښکته پورته کېږي چې ما درکړي دي، ما ته ښکته پورته کېږي او نه یو ځل هم دې ونه ویل چې الله پاکه شکر دې دی، ستا شکر ادا کوم ما له دې هر څه راکړي. دا ته څنګه لالچي بنده یې؟ څنګه لالچي؟ په یو توره لیکه تارکولي روډ باندې دوکه شولې او په یو سلام باندې ما ته پلانکي سلام کړی دی. الله وایي ما ته هغه د سلام کړی دی او ما در روغ سالم جوړ کړی او په یو نوکرۍ باندې په یو ټرانسفر باندې ټوله مسلماني وبایلله. دقې ته لالچي وایي. ها واقع موږ په تش سلام هم دوکه کیږو، په یو ټوټۍ اوبو باندې دوکه کیږو، یو بجلۍ په ستنه باندې دوکه کیږو. دا نیمګړې مسلماني ده. موږ د فهم قرآن کلاسونو جماعت اسلامي ولا لیوني پاګلان نه یو. سهار وختي خلک را په جمع کوو، اس یو نمایش دی او اس یو ریګ نه. موږ یو بل پوهه کوو. سهار وختي زموږ دماغ کار کوي، یخ ماحول دی، خاموشي ده، مر خپلو دماغو باندې لږ بوج ور اچوو. زما او ستا مسلمانۍ د کومو روپو ده؟ د 2 روپو ده که د 10 روپو ده؟ او که نه زما داسې ایمان دی چې قیمت یې نشته دی. د په توره لیکه باندې په یو بمبه باندې او په یو بجلۍ ستنه باندې او په یو سلام باندې مسلماني نه خرڅومه. زما د مسلمانۍ ډېر لوی قیمت دی چې هغه جنت دی، د الله رضا ده، د الله دیدار دی. په جنګ احد کې نبي صلی الله علیه وسلم سره صحابه روانو، سعد ابن معاذ روانو، مرګره ولا مخې له ورغی وی چرته تیز روانې. هغه ویل زما دې په الله قسمي ما له د احد د غره نه د جنت خوشبو را روانه ده. داسې ایمانونه والا خلک وو چې په خپله زندګۍ کې جمدي دي. وایي زه د احد د غر نه
د جنت خوشبو محسوس کوما. داسې ایمانی خلک او دا چې نبی علیه الصلاة والسلام د تبوک د جهاد نه کم ملګري پاتې شوي بیا وی کله عذر لرالل او یې څه عذر نشته له رسوله بس ګناه رانه شوې ده. نبی علیه السلام ویل ځئ او د هغوی سره سوشل بایکاټ وشو. خبرې اترې غم خادي بند. غسان بادشاه و د شام هغه یو صحابي ته خط راولېږلو. هغه د مدینې په بازار کې روان و. هغه استاد یې وله پټ خط ورکړلو. هغه چې خلک خط کولاو کړلو ویې لیکل چې دا د غسان بادشاه له طرف نه خط دی او ته دومره قیمتي انسان یې که نه د پیغمبر سره هسې ملګری شوی او د تا سره څه قدر دی. ګوره خبرې هم بندي کړي دي ور سره تګ راتګ یې در سره بند کړی دی او سوشل بایکاټ دی در سره او دا ستا خو په قدر دی نه پوهېږي. راشه زه دله مرتبه درکم. راشه زه د ما سره ستا قدر دی د څومره قیمتي انسان یې. تعریف یې وله کړی و لالچ یې وله ورکړی و. چې کله خط ولوسته نو خط یې خو اول وشلو خو په دې جړېدلو چې زما په دې ایمان کې کمه کمزوري ده چې ما له غسان بادشاه لالچ را کړی دی. ما کې څه کمزورتیا ده ولې ما له پلاکي بادشاه لالچ را کړلو. هغوی چې چا به لالچ ورکولو دا به د خپل ایمان کمزورتیا ګڼودله. غرونه خوځېدلي دي خو صحابه کرام چا د خپلې خبرې نه وي اړولي. داسې مضبوط خلک وو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی مرګورو واقع ډېره سخته تېره کړې ده. موږ خو په یو ښکلي ماحول کې ژوند تېرو. نسلا مسلمانانو الحمدلله په مسلمانانو کورنۍ کې پیدا شوي یو لوی شوي یو. منځونه اودسونه مې زده کړي دي او سخت هم نه ده کتلې ورې ښه نه مو لږه کتلې ده نه مو وهل کتلې دي او نه هم د اسلام په لار کې چېرته سخته خبره اورېدلې ده او بلکې ټول هسې یو نارمل غوندې ژوند هم تېر کړی دی. صحابو ډېره سخته تېره کړې ده. په غلامۍ کې په زنځیرونو کې دننه کفر چیلنج کړی دی. په وهلو کې دننه کفر چیلنج کړی دی. د بېعزتۍ په آخري مراحلو کې هم کفر چیلنج کړی دی چې چا کې زور وي راشي ما چې څوک د خپلې خبرې نه واړئ. بلال حبشي رضی الله عنه د غلامۍ په زنځیرونو کې تړلی شوی او د غلامۍ په زنځیرونو کې تړلی شوی وهلی شوی بېعزته شوی خو د مکې خلکو ته یې ویلو چې په چا کې زور وي ما چې څوک د دې خپلې خبرې نه واړئ. زه ویمه په دې چوک کې م ویمه په حجره کې م ویمه او په دې کوڅه کې م ویمه الله احد الله پاک یو دی. خلکو به ووهلو په آخره کې به وویلم دا نو زورم دی زه به دې وهلو په آخره کې بیا م ویم چې الله پاک یو دی. یو ځل یې ارمان وکړلو ویل کاش دی ما له یو بل ټکی یاد وی که نه او چې ما ویلی او تاسو دا قار او غوسه مې راپارولی مې داسې لا اله الا الله وله نه ورتللو معلومیږي داسې. او دا چوکونو کې او په دې کوڅو کې او په هر ځای کې دا ټوله دنیا چیلنج کړې وه. د مکې خلک هم حیران وو څنګه انسان دی د دومره وهلو بېعزته کولو سختونو زنځیرونو اتکړو بیړو او په دومره لوی مشکل کې دی هم بیا په آخره کې چغه کړي چې الله احد الله پاک یو دی. ځکه خو نبی علیه الصلاة والسلام بلال متعلق یو فرمایل چې کله مکه معظمه فتح کړه بلال راولئ چې د چا په دې ښار کې بېعزتي شوې ده نن هغه له داسې عزت ورکوم چې د دنیا بل چاته به نه یې میلاو. ویل وخېجره بیت الله دې چت ته او په دې حرم کې اولنی اذان به متک الله اکبر به وی. همدا وجه وه چې بلال په اواز کې بیا دومره زور او طاقت و بیا چې نبی علیه الصلاة والسلام کله د دنیا نه رحلت وکړلو وفات شولو او نبی علیه الصلاة والسلام د وفات ورځ د ګل ماسپښین د مانځه ټیم شو. ابوبکر صدیق ورته ویل بلال وخېجه اذان وکړه. بلال ویل بس نور اذانونه نه راځي ویلو زه چې د چا مؤذن وم هغه دنیا نه لاړلو. ډېر کوشش یې ورسره وکړلو. بلال اذان خانې ته ونه ختلو. اول ځلو د ماسپښین اذان د بلال په ځای باندې بل چا وکړلو
او د مدینې ټولو خلکو ته پیغام لاړلو چې پیغمبر هم لاړلو خو مؤذن هم بدل شولو. او بیا په مدینه منوره کې نه پاتې کېدلو، ډېر درد او تکلیف ورته چې پیغمبر نشته او بلال شته دی. بیا یو ځلې د شام نه راغی او داسې د سهار د مانځه ټیم و، امام حسن رضی الله عنه امام حسین رضی الله دواړه نوسي د نبی علیه السلام په جومات کې و. بلال ته ویل بلاله ډېر وخت پس راللې او موږ د پیغمبر نوسي یو او د پیغمبر د زمانې اذان وکړه چې موږ ته د خپل نیکه دور زاړه یادونه تازه شي. بلال ورته ویل چې د چا مؤذن وم هغه نشته، نور اذانونه نه کومه. دواړو نوسو د نبی علیه السلام ورسره ډېر کوشش وکړو، ویې نه کولو. دغه چې عمر فاروق راغی، عمر فاروق ته دواړو نوسو د نبی علیه السلام ویلو، بلال ته هم ډېر زور وکړو چې اذان وکړه. بلال اذان نه کوي. عمر ورته ویلی بلال تا په دې منبر د نبی علیه السلام نه اورېدلي چې نبی علیه السلام وایي د ما نه دې نوسو خوشحالي ګوره زما خوشحالي ده، د دوی عزت زما عزت دی، د دوی مینه زما مینه ده او د دوی خفګان ګوره زما خفګان دی. وکه ځان چې دا خوشحاله شي پیغمبر به درنه خوشحاله شي. بلال وختلو اذان خانې ته د مدینې دا ټول خلک وده و، لوډ سپیکر یې نه وې ښه. او د بلال په اواز کې دومره لوی طاقت او قوت و چې کله اولنې الله اکبر کړو په مدینه کې، د مدینې ټول خلک یخ کړل. او چې کله اذان ختمولو کنه دا جومات ته خلکو ډکو او د مدینې دا کوڅې د خلکو نه ډکې وې او د هر چا د سترګو نه اوښکې بهېدلې. ویل نبي صلی الله علیه وسلم نشته دی او د مؤذن شته دی، مؤذن اواز هم شته دی. او بلال چې کله اذان ختمولو تا ویل چې نن نبي صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصتي او دې د اذان خانې نه راښکتېدلو پر مخ مبارک باندې دا رڼې رڼې اوښکې وبهېدلې. سهار مونځ یې وکړو بیا د مدینې نه لاړلو. دا مونږ هم ډېر اذانونه کوو، تلاوتونه او تقریرونه کوو. د هغه په اواز کې دا قوت او طاقت او د خلک رایښول، زړونه نرمول او د خلکو په زړونو اثر کول، دا د هغه استقامت په دین د الله په لار کې او په دین کې کلک مضبوط ولاړو. ځکه به ورته بیا صحابو سیدنا دا زموږ سردار دی، دا زموږ ملک دی، دا زموږ مشر دی، دا زموږ خان دی، دا زموږ چودري دی، دا زموږ وډیره دی. دا یو لوی لقب بلال ته خلکو ورکړی و، ډېر لوی احترام و. ځکه دا استقامت غرو بلکل چا نه وخوځولی، وهلو لالچونو بیزتیانو هېڅ خبرې خپلې خبرې نه و اړولی. دغه مطالبه ده زما او ستا نه په دې 15مه صدۍ کې چې پیسې روپۍ او ټوټۍ او د بجلۍ ستنې ګوره د مسلمانۍ نه وانړئ. دغه شان په زنانو کې عمار فرمایي، عمار ابن یاسر رضی الله عنه د پلاره مسلمانان شو یاسر. عمار په خپله مسلمانو، د مور مسلمانه شوه سمیه رضی الله عنها. دا چا په قبضه کې غلامۍ کې او دوی خبرو خلک یې خبر کړو، پټ ایمان نه و. یو ځلې د هغه کور مالک دوی له وهل ورکول، نبی علیه السلام په هغه کوڅه تېرېدلو، د دوی دا کریکې او چغې واورېدلې. نبی علیه السلام پې آواز وکړو اصبروا یا اهل یاسر، د یاسر خاندانه په خپلو خبرو کلک پاتې شئ. وهل او بېعزتي هم د خپلو خبرو نه وانړئ. او بیا عمار به ویلو وی زما مور او زما پلار په عزیمت عمل کړی، ما په رخصت عمل کړی، کاش دی چې ما په عزیمت عمل کړی وی، چې خپل ایمان زما مور او پلار ایمان ښکاره کړو، چا سره په یو خبرم نرمي ونه کړله او هغوی شهیدان کړل. ما لږ په خبرو کې نرمي را پیدا کړله. هغه وایي زما مور د ابو جهل په وینا باندې راویستلی شوله، خو د مکې خلک یې راغونډ کړي وو، خان یې راویستي وو. او زما مور ته وویلو ویل ته خو کلمې وې مسلماني دې خپله کړې ده، وجنو مړه کو دي او د مرګ ترتیب دې دا دی چې دا یوه خپه دې په دې یو خ پسې تړو او دا بله خپه دې په دې بل اوښ پسې تړو. یو اوښ په یو طرف ته دي، بل اوښ په بل ته دي، په مس دې دوه کوو نن. څنګه خبره ده؟ مسلماني پرېږدي؟ سمیه ورته ویل مړه مې کوي خو مسلماني خو نه پرېږدم. دا د تقریر خبره اسانه ده.
دا په میدان کې ډېره ګرانه خبره ده. دا چې زموږ په جومات کې څوک په اظهار پټ کړي بیا منزله هم نه ځو مړه دا پکې لا شک مسلماني ده په اظهارونه پکې خلک پټوي. دا چې کله 2 روپۍ تاوان زموږ وشي بیا ته وګوره چې 2 روپۍ زموږ نه چېرته په درس کې ورکې شي بیا وګوره چې مړه درس له تلم او 2 روپۍ رانه ورکې شولې. دا لا څنګه دین دی خلکونه پکې پیسې ورکي. داسې یو لوی منظر و دا د اسمانونو کتلی دی چې کله ابوجهل ته پته ولګېدې دا خو ډېره ایمانداره ښځه ده او دا خو د مرګ د خبرونه نه هېرېږي. یو بله دمکي ورله ورکړله او هغه ډېره خطرناکه وه. ورته ویل د دې سړو په مخ کې د نه جامې دا کمیس پرتوګ لر کومه. سمیه ورته څه وویلو ویل جامې لر کولی شي د ما د بدن نه ته زورورې خو د ما د زړه نه ایمان نه شي لر کولی. ښه بیبیانو تورسرو ته وایم د 3 پیس په جوړو په چکرو کې پرتې یې د سینډلو رنګ او د جامو د پرتوګ او د لوپټې او د پیچو کې دا ټول کلر او د میک اپ کلر دي د ما یو شانتي سمیه واورئ او دا لاسه کې نن د لکانو د ودونو د کمرو ډیزاین چې جوړو میچینګ کلر جوړو د کارپیټ او د قالین کلر او د پردو کلر او د بیډ شیټو کلر دا به ټول په یو رنګ کې کمره به جوړو. موږ ویل هغه قبر والا کلر د ټولو نه ښکلی خاکي کلر دی بالکل میچینګ کلر په قبر کې برابر وي. په یو کمره په ډیزاین باندې لکونه روپۍ لګي او په یو پالنګ باندې لکونه روپۍ لګو. پخوا به خلک دې نږدې علاقو ته تلل چېرې که د جینۍ لپاره د واده جوړالو اوس خلک لاهور ته ځي اسلام آباد ته لکه څه کوې ویره واده را روان دی نیاویانو له جامې الو لکونه روپۍ په یو سوټ باندې ورکوي. سمیه وه داسې په یو لوی میدان کړې خرشېدلي خلک وو داسې اورې په خوله کې وړلو د دنیا مالدار خلک وو زورور خلک وو چیلنج یې کړل ویل زما د سینې نه د څوک ایمان لرې کړلي. روایتونه معلومیږي دا سمیه خلک چیلنج کړل هغوی ته لرې کړې کپړې. ښه دا منظر هم اسمان کتلی دی د کائناتو د ټولو خلکو مخکې د زنانه نه سمیه نه کپړې لر کړي دي بیا او هغې ورته بیا وویلو ویل د ما نه د بدن نه سرمن هم لر کولی شئ خو څوک زما د زړه نه د ایمان رڼا نه شي مړمړه کولی ښه او نه شي لر کولی. او چې کله هغې د ایماندارۍ د مضبوطې خبرې کولې ابوجهل پې بیا قار وله ورغې ګزارې پې وکړلو او په نیزې ویشتله او را پرېوتله. عمار فرمایي ما د خپلې مور زنکدن کتلو و ما د خپلې مور د بدن وینه کتله زما د مور د بدن نه وینه روانه وه او زما د مور آخري ټکي دا و چې فزتو برب الکعبه د دې بیت الله په رب مې د قسم وي ما نن ګټه وکړله ما ځان سره ایمان ویوړلو عزت مې لاړو سړو مخکې رانه کپړې لرې کړلې او زندګي مې لاړله نن مړه کېږم خو ځان سره په سینه کې ایمان وړم ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دوی له به څومره لوی فرشتې راغلي چې دې نه روح کله وړلو. ښه څومره لوی استقبال به په اسمانونو کې شوی وي. دا هغه تور سري ده چې عزت یې تللی دی زندګي م اختتام د الله په لار کې ورکړلو څومره لوی استقبال به شوی پورته. او 1500 کاله تېر شولو موږ د سمیه تذکره کوو هغه د مضبوطوالی او استقامت غرونه خلکو خزول سمیه چا ونه خوځوله د خپلې خبرې نه. دې ته ویلی شي استقامت فی سبیل الله د الله په دین کې کلک ودرېدل. مونږ له خو که معمولي غوندې تکلیف راغی مونږ نه شو کېدلی مونږ ځکه بیبیانې دې درسونو ته راغواړو بیبیانو ته وایسې به تاسو درسونو نه راځئ ښه په دې دین باندې به عمل کوئ به د دې اسراف نه او تبذیر نه لوپرۍ نه رواجونو رسمونو نه به توبه وباسئ او ستا لپاره نمونه سمیه ده ام عماره ده. په جنګ احد کې چې کله اطلاع راله مدینې ته چې د نبی علیه السلام نه کافر چاپېر شوي دي ام عماره له غاړې ته مشکي سپروت اوبو له تلي و بیا راوړلې چې خبر شوله مشکي دې د اوبو غورځو تورې راواغسته او ورسېد نبی علیه السلام خواله. نبی علیه السلام په خپله وایي چې ما کتل هر طرف ته ام عماره د ما نه دفاع کوله. او بیا چې کله جنگ ختم شو ام عماره زخمی وه یو سایډ ته پرته وه نبی علیه السلام راغی ورته وایي ام عماره نن مې وکتلې
داسې د لاټو غوندې مانه چاپېرېدلې او زما دفاع دې کوله څه غواړې د الله پاک نه چې الله پاک ته ووایم چې ام عماره له ورکړي هسې چې ام عماره به څه ویلي چې 100 تولې کالی غواړم او 100 تولې بنګړي غواړم او 100 تولې امیل غواړم نه او بیډ شیټې غواړم او ډینر سیټې غواړم او پالنګونه غواړم نه او یا به دا ویلي زما خواښې د خواښې مړه غواړم انګور به وچي خواښې ویلي انګور مړه غواړم نه ام عماره د الله رسول ته وایي د الله رسوله زه په جنت کې ستا ملګرتیا او صحبت غواړم الله ته درخواست وکړه چې ام عماره په جنت کې د پیغمبر سره کړي نبی علیه السلام فرمایي ام عماره په جنت کې به ما سره یې بیا بوډۍ شو وه د عمر فاروق دور خلافتو د قادسیې جنګ ګټلی شوی سعد ابن ابي وقاص په قیادت کې ایرانیانو له شکست ورکړی و ډېر لوی زیورات او سرو سپین راغلی و عبدالرحمن ابن عوف مالی غنیمت یو لوی ډېر ولاړو په جومات مسجد نبوي کې عبدالرحمن ابن عوف چوکیداري کوله عمر چې کله سهار مانځله راووتلو عمر فاروق ویې کتل او عبدالرحمن ابن عوف له مبارکي ورکړله ویل امیر المؤمنین سعد جنګ ګټلی دی او دا مالی غنیمت راغلی د مسلمانانو غربت ختم شو د الله رسول چې ویلي و سره او سپین به په خپو کې پراته نن رالل عمر فاروق په جړا شولو عبدالرحمن ابن عوف ورته قار شو ویل اوس ولې جاړې زموږ غریبي ختمه شوله عمر فاروق ورته عبدالرحمنه ځکه جاړمه چې د مسلمانانو منځ د کله سره او سپین راغلي دي مسلمانان یې خراب کړي دي ویلو دا ډېر لوی فتنه او فساد دی ویلو مونځ یې چې کله د سهار وکړلو د سرو یو سور شالو د سپینو او د سرو زرو کار پې شوی او قیمتي ملغلر او جواهرات پکې وو ویل دا د قادسیې د جنګ د ملکې شال دی او عمر ته ویل دا خپل انګور له په سر باندې ور واچوه عمر ویل نه ویل دا د ما انګور د سر نه دی په دې مدینه کې یو بوډۍ سپین سرې ښځه پاتې کېږي په سترګو ړنده شوه ام عماره په سترګو ړنده او تک سپین سرې او په کور کې یوازې پاتې کېدله وی راځئ دا د ام عماره په دې سپینو یختو به خورومه ځان سره یې صحابه واخیستل او ام عماره ته یې ور وډبوله ویل عمر دی ام عماره ورته ویل راځه امیر المؤمنین وی پلانکې را سره وی راځئ او عمر فاروق ورته ویلو مورې ویلو مبارکي در کومه مسلمانانو ګټه کړې ده د قادسیې جنګ ګټلی شوی دی او ډېر لوی سره سپین راغلی دي یو سور شال مې راوړی دی او د هغې زمانې د ملکي شال دی ډېر قیمتي دی سره سپین دی پې قیمتي جواهرات او کاڼې دي پې اجازت راکړه چې ستا په دې سپین سر باندې دا سور شال خور کوه او ام عماره بیا په جړا شوله ویل ما چې د دین دپاره قرباني ورکړې ده ما خو عمره د سور شال دپاره نه وه ما خو پیغمبر ته ویلي ما بس په جنت کې به سره یو ځای کې عمر ورته ویلی ام عماره ای مورې ویل الله به جنت درکوي نن در زه عزت در کومه او عمر فاروق پاڅېدلو او د ام عماره په دې سپین یختو باندې دا سور شال خور کړلو او د عمر د سترګو نه اوښکې بهېدلې ویل ما هغې مور له عزت ورکړو چې کومې مور د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په احد کې دفاع کړې ده او د دین په لاره کې د غر غوندې کلکه ولاړه وه نن هغې مور له مې ویل د سور شال په دې سر باندې خور کړلو ویل زموږ ارمان پوره شولو ای میندو خویندو سپیندروبو ځوانانو که چا دل نه غاړه ورکړې ده الله والا سره او سپین بیا خپله راویستي دي لوی عزت ورته میلاو دی و یو ځل به د دنیا دا ټول مفادات ټکراوی به هله به عزت میلاویږي به ځکه الله تعالی فرمایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نبی علیہ السلام چې کله د احد د جنګ نه واپس شولو نعمان ابن بشیر وایي زه د خپل پلار استقبال له راوتی وم ویل چې نبی علیه السلام زه وکتلم نبی علیه السلام مدینې ته داخلېدلو وی ما ته چې بچیه څنګه بار راوتی ما د الله رسول خپل پلار استقبال له راوتی یم ما پلار تا سره تللی و جهاد له ما نبی علیه السلام واپس کېږي را روان دی ما خپل پلار ته به سلام وکړم
وی نبی علیہ السلام راتویل چې نعمان خفه کېږه ما پلار دې شهید شوی دی او ما په احد کې خښ کړلو. ویل دا مې واورېدل د نبی علیہ السلام د خپو مبارک نه مې لاس چاپېر کړل او په چغو ورته په ژړا شو. ما چې زما نه خو وړوکې مور مې مړه اوس پلار مې مړ شو، بې مور او بې پلاره پاتې شومه. په نبی علیہ السلام راښکته شولو او زما لاسونه د خپلو خپو نه خلاص کړل او زه یې په غېږ کې واغېستله. ما ته ویل بچیه مه خفه کېږه، زه به رسره د پلار مینه کوم، عایشه به رسره د مور مینه کوي، مونږ د مور او پلار یو. ویل اوښکې مې ودرېدلې. فاطمة الزهرا هم د مدینې نه بهر شو وه. نبی علیہ السلام ته ویل د لورو ته څنګه بهر راوتې وې؟ ویل خبر شوي یم ستا تندی مبارک زخمي شوی دی، کپړو دې په وینو باندې رنګ شوي دي. ما ویل راځه چې زه کور ته کپړې بدلې کړه، چې کپړه وسېدم په تندي مبارک درته کپړه پټۍ ولګومه. نبی علیہ السلام ورته ویلو فاطمې ویل ما اویا مسلمانان شهیدان خښ کړل او یو کورونو ته به ځمه کونډو یتیمانانو له به تسلي ورکوم، بیا به راځم، ځه کپړې نه بدلومه. فاطمة الزهرا یې رخصت کړله. نبی علیہ السلام یو کور ته ننوتلو او زنانه خپلو بچو له ډوډۍ پخوله. ماشومان د مور نه چاپېرو چې کله یې وکتل چې نبی علیہ السلام هم کره راغی. ماشومانو مور پرېښودل او د نبی علیہ السلام نه چاپېر شولو. نبی علیہ السلام خو یوازې کور ته ننوتلو. ماشومانو د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي زمونږ پلار تا سره رانغی، زمونږ پلار خو تا سره تلی و او د لمن نه رانیسي چاپېریږي تی. نبی علیہ السلام غریب جړا نیولی دی او د ماشومانو ته څه نشي ویلی. چې کله یې مسلمان زنانه وکتل زما د بچي د پلار تپوس کوي، نبی علیہ السلام خاموش دی. په خپله راغله او نبی علیہ السلام ته ویل د الله رسوله ما د بچي د پلار تپوس کوي. نبی علیہ السلام په سترګو کې اوښکې وې، په دې مخ مبارک باندې اوښکې راوبهېدلې. وی راته ښکارېږي د الله رسوله زه د شهید بیبي یم او دا د شهید یتیمانان بچي دي. نبی علیہ السلام ورته ویل بیبي هم دقه شانتې ده ویلو، خاوند یې شهید شوی دی ویل. او ستا دې بچو ته زه د خفګان د وجې نه نشم ویلی، ستاسو پلار شهید شوی دی. او د نبی علیہ السلام د سترګو نه اوښکې وبهېدلې او داسې مسلمانه بهادره ښځه وه. نبی علیہ السلام ته څه وایي؟ د الله رسوله مه ژاړه، زه تا سره وعده او لوز کومه، زه به دا د خپل خاوند په شهادت فخر کوم او تا سره لوز مې دی، زه به دا خپل بچي لویومه، دا به ځوانان کومه او دا به په یو بل جهادي جنګ کې ستا پشتیبان جوړومه، بیا په یو بل سب کې د ما نه بچي تا سره وي. او نبی داسې ښځه وه او داسې تورسره او پیغله وه چې نبی علیه السلام له تسلي ورکړله. داسې خویندې او میندې او تورسرې بیا پکار دي چې د اسلام دپاره او دین دپاره د قربانۍ جذبه لري. داسې خویندو میندو تورسرو ضرورت دی چې داسې زنانه وه نبی علیه السلام له تسلي ورکړې وه، داسې په دین باندې کلک او مضبوطوالی و. ونه زنانه وه زړه خفه کېدلو، هغه ویل جنت خو جنت دی که نه، د آخرت ګټه ده. داسې په اسلام او په دین باندې کلک مضبوط خو ولاړ خلکو ته موږ نن پسخېږو ورته او د هغه خلکو دې قربانۍ ته موږ سلام پیش کوو او د هغوی د قربانۍ په بدل کې موږ د الله نه دعا کوو چې الله پاکه دغه کومو خلکو چې د اسلام لپاره دومره لویه قرباني ورکړې ده، الله پاکه د جنت اعلی نعمتونه وله ورکړه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کم خلق چې د دې خبرې اعلان وکړي او چغه ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي، د دنیا د ټولو خدایانو نه بغاوت اعلان وکړي، د دنیا د ټولو نظامونو نه د بغاوت اعلان وکړي او چغه ووایي زما رب الله دی او د دنیا کم حالات او مشکلات راځي ثم استقاموا، په خپله مسلمانۍ او په خپله کلمه باندې کلک ولاړي، د دنیا یو لالچي هم د خپلې مسلمانۍ نشي اړولی. الله پاک فرمایي واورئ تتنزل علیهم الملائکه، بیا داسې خلکو ته فرشتې رالیږمه او فرشتې ورته راشي وایي ورته الله تخافوا ولا تحزنوا، خفه کېږه ما ویرېږم ما ونه یېرېږې، په خپله خبره کلک ودرېږه
او خپکیگا ما دا دنیا دا لگ مفادات نن قربان کا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون دنیا لوی جنت بدل در کوما لگ مفادات قربان کا لوی جنت دے وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون یا خو په زندگی کې چې انسان جم دی نو په زړه ورته الله تسلی او مضبوطوالی د فرشتو په ذریعه کوي یا چې کله د انسان ځنکدن وي که نه او داسې کلک ایمان والا مسلمان وي بیا ورته فرشتې راشي د ځنکدن په وخت کې ورته وایي خفه کېږه ما هېرېږم ما جنت ته روانې د جنت نعمتونو ته روانې د دنیا کې ډېر سخت او تکلیف تېر کړی دی او د الله رضا دې حاصله کړې ده وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نبی صلی الله علیه وسلم مونږ مسلمانانو ته ویلي دي خبر یې الله رسول وایي چې الله وایي ما تیار کړي دي د خپلو نیکو بندګانو دپاره ما هغه نعمتونه ما لا عین رأت چې سترګو داسې نعمتونه نه دي کتلي ولا اذن سمعت وغوګونو داسې نعمتونه اورېدلي نه دي ولا خطر على قلب بشر انسان تصور هم نشي کولی څه نعمتونه دي دی لوی جنت دی دی لوی عرضها السماوات والارض چې د هغه جنت عرض پلنوالی د دنیا نه غټ دی اسمانونو د ځمکو نه عرض لوی دی لوی جنت الله پاک تیار کړی دی اعدت للمتقین الله وی تیار دی خو پرهیزګاره به ورته دي ښه داسې بنی چې پښتون به وایي چې زه به پښتو سره جنت ته ځمه الله وی مسلمانۍ سره به جنت ته دی به دا چې کله د ځنکدن دا سپېړه دی وی به تا ته د پښتو پته ولګي زه به د پښتو سره جنت ته ځمه پښتو نه مسلمانۍ سره به جنت ته ځو پښتانه هم ځینې ټپې د شرک ټپې وایي نو الله پاک فرمایي ورته په ځنکدن کې یا چې کله د قبر نه راپاسي که نه او په میدان حشر کې رواني د فرشتو پرې چته کې به رواني او فرشتې به ورته وایي ریږه ما خفه کېږه ما جنت دی نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره مونږ په دنیا کې ستا ملګري یو ښه مونږ ستا مجلس له راغلي مونږ تا لپاره دعاګانې غوښتي مونږ تا لپاره خیر غوښتی دی د الله پاک نه او مونږ په دنیا کې ستا مرګرتیا کړې ده چې زمونږ هېڅ څوک ملګري نه وي فرشتې هم ملګري دي زمونږ ملګری الله پاک دی زمونږ مرستیال الله پاک دی ټوله دنیا یو طرف ته اکی یوازې تنهایي یو طرف ته دا د انسان ګټه ده چې ایمان وګټي چې دا ټوله دنیا در سره یي که نه او ایمان او مسلمانۍ او الله در سره نه وي دا نقصان دی نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا مونږ په دنیا کې هم ستا ملګري یو وفي الآخرة او په آخرت کې ستا ملګري یو ولکم فیها ما تشتهي انفسکم په جنت کې به ستا چې زړه څه غواړي حقه به وي ښه ولکم فیها ما تشتهي انفسکم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم ادنا جنتی نه آخري جنتی آخري دوزخي دی چې د دوزخ نه راوځي او آخري جنتی دی چې جنت ته داخليږي چې هغه له کوم جنت ورکوي که نه نبی علیه السلام فرمایي چې کله جنت ته داخلي الله پاک به یې تپوس کوي څومره جنت غواړي نو که پاکستانی وي نو الله پاک یو پاکستان برابر جنت راله راکړه الله پاک به وایي لس پاکستانه دي شو چې د ټولو دنیا سیاحت او چکر الله پاک د دنیا وایي لس دنیا برابر جنت ته دي شو بیا دا جنتی به وایي نه الله پاک ما سره ټوکه غونتې کوي ادنا جنتی ته لسون در دنیا نه غټ جنت الله پاک ورکوي به دومره لوی وسیع جنت دی ورته پسخا لاسونه نه ګټلی کېږي ښه خلک وایي لکه دا میا کلي خیرات خورئ چې پسخا لاسو به خورئ جنت ګورئ داسې پسخا لاسونه نه میلاویږي پاک لاسونه او پاک دماغ او پاک زړه پاک عمل پاک زندگی چې انسان تیره کړي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون و جنت ګوره زموږ زوړ کور دی ها موږ د جنت نه راغلی یو آدم علیه السلام او حوا علیه السلام
جنت نه راغلي دي. جنت زموږ زړه محله او زوړ کور دی، زموږ پلار نیکه پکې پاتې شوي دي. الله پاک وایي خپل زوړ کور وګټئ، جنت وګټه، شیطان تې را بهر کړی. شیطان مقابله وکړه. د څوک زوړ کور نشي ګټلی او زړه محله نشي ګټلی، نور به څه کوي؟ خپل کور وګټه. ولکم فیها ما تشتهي انفسکم، چې ستا زړه څه غواړي هغه به پکې وي. ماشومان به وایي چې کرکټ به پکې وي که نه به وي. څوک به وایي چې هلکه مولوي صاحب وایي درس به پکې وي که نه به وي. حاجي صاحب به وایي چې عمره به پکې وي که نه به وي. د څوک خوراکیان هغه وایي چې مڼې او انار به پکې وي که نه وي. او دا ټول د هر چا خپل شوق دی او خپل ذوق دی او د هر چا خپل دلچسپیان دي. الله وایي ته څه غواړې هغه به پکې وي. الله پاک یو صفت دی کن، چې وایي شا بس شي. الله پاک به جنتي ته وایي دا صفت تاله په جنت کې در کومه. چې ته کله وایې چې دا پلانکی شی دی شي نو بس وي به بیا. بټن وهل به پکې نه وي، ښه ستا اراده به وي. بټنې به نه وي، اوس خو بټنې دي. دا اټومیټک نه تیز سسټم دی د جنت. ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون، ته څه غواړې هغه به میلاویږي. نزلا من غفور الرحیم، میلمستیا ده د طرف د بخونکي بادشاه، رحم کوونکي بادشاه را طرف نه. الله زما میلمه یې ښه. څوک چې د بادشاه میلمه وي د هغه ډېر لوی قدر وي. څوک چې د الله پاک میلمانه وي، جنتیان به د الله پاک میلمانه وي. الله به له خپل دیدار هم ورکوي او د هر څه نعمتونه به له هم ورکوي الله پاک. او بیا الله پاک فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. په دنیا کې د ټولو نه ښایسته ښکلې خبره دا ده چې څوک خلک الله پاک ته رابلي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. په دنیا کې ښکلې ناره، ښکلې چغه، ښکلې دعوت الى الله دی. خلق قومیت ته، عصبیت ته، وطن پرستی ته، قوم پرستی ته راغوښتل، دا ډیران والا خطرناک بویونه کوي با. او مسلک پرستی ته، دیوبندیت ته او بریلیت ته او وهابیت ته او شخصونو طرف ته خلق را بلودل، دا دعوت الى الشیطان دی، یو دعوت الى الرحمن دی. خلقو دا الله بندگی طرف ته راځي. دعوت الى الله په دنیا کې د ټولو نه ښایسته خبره دا ده چې خلق الله پاک ته راوبلئ، خلقو د الله بندگی کوئ. او دا چې دا خبرې کله کې مشکلات به راځي نو استقامت به اختیاروئ. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. مونږ دعوت الى الله کار کو په دې معاشره کې. خلق الله پاک طرف ته رابلو، نه د خپلو مشرانو تعریف کوو، نه د هغوی بړایي بیانو. مونږ د الله بړایي بیانو او د نبي صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو او د هغه کارنامې بیانو، د هغه طریقې بیانو. دعوت الى الله. ای خلکو الله پاک طرف ته دعوت ورکوئ. دا ټول نه ښکلې خبره ده. وعمل صالحا، او په خپله ګوره ټیک کارونه کوي، بل ته یې منزله راده او په خپله مونځ نه کوي. وعمل صالحا، په خپله به نیک کارونه هم کوي. دا د بني اسرائیلو خراب عادتو چې اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. نورو ته د نیکو خبره کوي، په خپله د کاته خرابه ده. په خپله اسلامي نظام غواړی، لکه زه په وطن کې د شریعت نظام غواړم او چې د زوی واده تا په شریعت عمل نه دی کړی، د لور واده نه و پکې. دا د هلکانو ولیمې شته خو ولې د جینکو ولیمې نشته دی. اوس خلک د جینکو چې د چا واده نو باقاعده کارډونه چاپ کوي. دا دینداره خلک دا کار کوي. د لور واده کارډونه به چاپ کړي وي، دا زما د لور ولیمه، د هلک ولیمه، د جینکو ولیمې نشته دی. خو خلک کوي که نه دي. موږ به کله به شریعت باندې کله عمل کو پته نه لګي. په واده کې عمل نشته دی، په کویدن کې نشته، په مړه کې نشته، او په بازار کې نشته، په تعلیمي اداره کې نشته، په پارلیمنت کې نشته. هلکه به کوم ځای کې به دین عمل کو پته نه لګي. په جومات کې هم نشته. مړه جومات خو زما ستا د اختلاف مرکز جوړ شوی دی. ټول اختلاف او ټول تنازعات مسجد ته راوړي دي. هلکه مسجد د الله کور دی، د وحدت او د مسلمانانو د یووالي د ځای ذریعه ده. په دې کې انسان د الله بندګي وکړي او د الله سره تعلق جوړ کړي. دعوت الى الله کوئ، دعوت الى الله. وعمل الصالحا، او نیک کارونه به کوئ. ښه
وقال او چغه به دی وای انني من المسلمین ولدا مسلمان یم ځکه دا کارونه کوما داسې به نه وایي چې زه پښتون یم ځکه دا کار کوما زه د یو بندي یم ځکه دا کار کوم او زه بریلی یم ځکه دا کار کوم نه نه زه د مسلمانۍ په بنیاد دا کار کوما ولا تستوي الحسنة ولا السیئه نه دي برابر نیکي او بدي ادفع بالتي هي احسن او دفاع کو په هغه طریقه چې ښایسته ده د دعوت الی الله کار په ښکلي په سلیقه باوقار انداز باندې چاته به نه چې بېلمازه مانځله را داسې به نه وی مسلمانه مونځ وکړه داسې به نه وی سود خورو سود مه کوئ مسلمانانو سود مه کوئ د سود نه نجات پکار دی سودي نظام په معاشره کې ته وایې زه خو سود نه کوم د بجلی بل چې دی لیټ شي لیټ پیس به جرمانه سود دی ها په بلونو کې چې کله بل لیټ کې که نه نو بیا سود دی ما یو ځای کې دا درس کوله خلک یې استاد یې موږ بل مل نه پېژنو ویله بل پکې چا راویستی دی جي مې و یو ښکلي ځای ته تللی وم او چې ومې کتله جومات کې مونځ کولو بس ما په یخو به اودس کوم هغه ګرمې رڼا مې په ګرمو نه کوم وایي دا خو ډېره یخني ده ما یې نه کوم ما یې ویلې نه کوې ما تاسو کونډې اچولي دي وایي دا خو ټول خلک کوي ما ټول خلک به غلا کوي نو ولې ته ښه کار کوې غل غل دی که د سپلو دی او که د بجلی دی او که د اوبو دی او که د قرآن شریفونو دی غل غل دی ګورئ ټول خلک پکې په مو قرآن کلاس کې اوله ورځ باندې سیزینې ځای کې ما خلک ښکل کړي داسې درس نه پاتې کېږي خو داسې دویمه درېیمه ورځ راځي که نه بیا مې خواله نه راځي لرې لرې نه بیا چې ګرځي بیا ما نه ټولې خبرې ما ته وکړې ما تا ته مې نه کړې ټولې خبرې د خپل ځان ته کومه دا ډېر ګران کارونه دي ښه جنت ګټل خو ګران کار دی د قومي خیانت نه به ځانه بچ ساتې به او بچو ته یمه ته چې لیټ پیس جمع کې خو دا سود دی که نه چې هلکه اډمیشن تاریخ تېر شوی دی لیټ پیس سود دی جي او بیا چې دا د ډبرشا کاته پکې اوهو دا ټول شیخان او امیران او مفتیان او ډېر غټ غټ دینداره خلک په ډبرشا کاته کې خلکو راګیر کړل بېعزتیانې وشولې هلکه ستا دې سره څه کار دی دا خو د مدرسې چړې نه تپوس وکړه فیضلکو پسې 15,000 روپۍ وچې کلکې ورکوي دا سود دی دا چا دا خو د مدرسې چړې ته هم دا خبره معلومه ده مړه دا هلکه 1,00,000 روپۍ والا او 1,00,000 روپۍ راکړه او 15,000 روپۍ میاشت اله دې ته ربا المشارکه ویلی شي د ربا خپل قسمونه دي مونږ ځکه د شریعت نظام غواړو چې د سود نه خلاص شو حج د راتلو په جدي ایرپورټ باندې ما نه مخکې حاجي صاحب ولاړو زمزم یو ټپکې وه د نه پرېښودله هغه چې نه پرېښودله وروسته پیسې هغه له ورکولې زه به شاته ولاړم ما ورته حاجي صاحب په جب مې ولاس ما پیسې مه ورکوه پېښور ته مې زمزم مه وړوه حج ځان سره ویسوي ولې مې به د رشوت د حج خرابېږي بس هغه ما خبره هغه افسر واورېدله بس د هغه بله ټپکې پرېښودله و ما ته یې خو انډو غږ هم ونه کړلو د دین کار چې کوي الله که شکر د غږ هم وکړي غل سړي نه ډېر سخت تېرېږي ما ته یې انډو غږ هم ونه کړو چې ستا په مخ 2 سترګې دي که 3 دي وروسته یې هر څه ور واچول زه چې دی خو حلاله حاجي صاحب راته ولاړ ویل ته فرشته یم زه فرشته نه یم زه ستا په شانتې حاجي یم ویل تا خو زه له غټ ګناه نه بچ کړم یا حاجي دا خو لا څه کوې ته خو لا نه یې داخلی موږ ځکه پاکستان کې اسلام غواړو شریعت نظام غواړو څلوېښت ورځې په حرم کې تېرې کړه ځان په جړا مړ کړو لکونو روپۍ هم ولګولې او وسره نه په یو ټپکه کې پیایا والا زما نه 100 روپۍ غواړي او حج مې خرابوي ما موږ ځکه دا خولې ستړې شوې خولې هم وشلېدلې شریعت نظام په کار دی تا ته یم مل حاجي صاحبو ته یې حمایت کې دې سبا ولاړ شي بیا به په تور په لیکه پسې نښته یې وایي تور لیکه څه ته وایي ما یې په تارکول روډ ته وایم په یو تارکول روډ به ټول حج بیلې بیا له ازا څه کوې چې حج د حجاز پورته شولو که نه نو بیا په حجاز کې خلکو به ورکولې دا جینکۍ راووتلې او نه یې لوپټې وې او نه یې کمیس نه ستوړي وو نه یې ګروانونه وو ما یې لږ ګوره دا پکې لا بله مسلماني پاکستان کې هلکان نشته چې موږ له اوبه راکړي چای راکړي نیس کم دا اوبه خو دا جینکۍ لرې کوي د خدای بندګانو مونږ ځکه شریعت غواړو مونږ په هوا کې هم اسلام غواړو په دې ځمکې هم غواړو معمولي خبره نه ده حج ته تللی یم او چې را روان یم والله چې کور ته رارسم ټوله کاتې راله خرابه کړي
دا ټولې مسلې اوس راته وایي په بینک پیسې هم جمع کوې ټولې پیسې د په بینک باندې دي په سودي سیستم باندې دي او حج ته مجبوري هم ده څومره مجبوري 70 ساله وشو دا 70 او یا کاله به مجبوري کوو یاره یو ځل اسلامي نظام دپاره ملا تړل پکار دي شریعت نظام راولو چې دا ټول څخه ډیران نه را بهر شو نو الله پاک فرمایي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نیکی او بدی برابر نه د شریعت نظام او د ظلم نظام او د سودخورۍ نظام دواړه چرته برابر دي ادفع بالتي هي احسن شریعت چې غواړي په خپل طریقه باندې خلکو ذهنونه جوړ کا او خلک په دین باندې پوهه که خلکو ته وایم دین غواړو شریعت غواړو فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم ومخکې د مخالف اوس په دې ګرم مرګرې کتا په اخلاص سره کار وکړلو وما يلقاها الا الذين صبروا دا کار هغه څوک کولی چې په چا کې صبر او استقامت وما يلقاها الا ذو حظ عظيم او دا کار هغه څوک کولی شي چې د چا لویه برخه یې لویه حصې وي واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله موږ خو ډېرې مسلې وکړې را شیطان سره سکونډي ګورې ښه زمړه دا استاد داسې لیونی دی بل مونځ دا اودس کوه چا په کار کې کار مه سوه ده او ښه سړی خو دا ده چې د چا ملاس ته غوایم پاسک څوک پانسئ ډېر ښه سړی والله د چانډو ملاس ته غوایم نه ده پاسولی دا شیطان سړی سکونډي را سکونډي چې مړه دا جنت په تا باندې اوس یوازې ښه راغلی ټوله دنیا دې چېرته روانه په هغه قوم سره غرق ښې ځان له نه ښه شیطان وسوسې غورځوي دومره پیسې دې ولګولې دا وشو دا دې څه جوړ کړل الله پاک وایي فورا وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان دې خطا کوي فورا وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه هو السمیع العلیم الله وایي ستاسو ټولې خبرې اورم او ستاسو د ټولو کارونو نه خبر یم عزتمندو ورځه ګوره جذباتي خبرې نه کوم او نه جذباتي تقریر کوم زه ټولې خبرې سوچ سمجھ کر کوما جذباتو خبرې ما په خوله سراله لغه به ویمه نه زه ټولې خبرې په ترتیب او سوچ سمجھ کر کوما زما د معاشرې څه ضرورت دی زما په عوامو کې کومه کوتاهي ده او موږ کم نقصان سره مخامخ خبره ټچ کوو زموږ د معاشرې نه د خرابیانې لرې شي زموږ ذهنونه پاک شي موږ دین ته نږدې شو الحمدلله زموږ د فهم قرآن کلاس په ډېر ښه ترتیب سره روان دی او سباله به انشاءالله موږ دعا به کوو درس تقریبا ختم شولو اخري ورځ د دعا وي او داسې ده چې سبا د توبې او استغفار په موضوع باندې به توبه به سبا الله پاک توبه صبح په توبه او استغفار باندې به سبا انشاءالله درس وکړو د بخښنې په موضوع به سبا درس هم وکړو بیا به اخر کې الله پاک توبه مو باسو چې الله پاک زموږ توبه ده د ظلم نه او جبر د نظام نه الله موږ را بهر کړي او که زموږ څه خطاګانې یا زموږ غلطیان الله پاکه موږ ته معاف کړي چې انسان توبه وباسي الله پاک ورته حالات بیا ټیک کوي به سبا به انشاءالله زموږ آخري درس وي او دعا به انشاءالله اهتمام سره کوو زه یو خبره کومه په دې پېښور کې تبلیغي چې کوم مرکز دی هغې سره نږدې بشیرآباد دی موږ به ماسپښین هلته درس کوو د شپې 11 بجې به ختمېدلو د زنانو د سړو لاره یو آبادي وه خو زه به ډېر لیټ راوتم د خپل ځای نه زه چې به کله راووتلم یو بچی به راتله جینۍ وه پیغله وه په ډنګورو به راتله معذوره وه او زما سره به مخامخوالی هم وشول امنا سامنا به بیا زه ودرېدلم کور ته به واوښتله ملګرو راته وویل دې له سبا دعا وکړو د هفتې ورځ وه ما چیټ راولېږې ما نه هیر نه شي دعا م وله نن هم وکړه اتوار په ورځ م وله بیا وکړله په اخري دعا کې زیارت ورځ زه په یو جنازه کې وم او ډېر زیات ټلیفونونه ما چې دا څوک دی هغه ته قارم شوم چې هلکه څه ټلیفون نه کوې جنازه کې یم هغه ویل مولانا صاحب چې په فلانکې درس کې کومه دعا شوې وه د کومې بچۍ دپاره هغې جینۍ سینډل په خپو کړي دي او هغه بچۍ ډنګورې غورځولې دي او د هغې د خپو معذوروالی الله پاک ختم کړی دی ویلو مټایانې په دې ټول کلي کې تقسیمېږي دا د درس له یو زه به نه یم د درس له څوک مشر سړی دینداره راغلی دینداره ښځی څوک الله پاک ته وجاړي په دې دغه کې له چاره دعا پړق ووایي الله پاک ټولې دعاګانې قبولې کړي یو پکې داسې راشي ډېر شی یو سپین درومې به راتلو په دې نوښار کې بچو به نیولی یو ورځ راته ودرېدو ویله ماله دې ټول خلکو ویله ماله دعا وکړئ سبا په خپله راشمه
او بالکل سباله په خپل را روانو دسی د سلګو جړلې کنه ویل اول ځل سار په خپل باتروم لته ما او بنن په خپل درس لرالم زامن وسره روانو الحمدلله دا د قران د درسونو برکات دي د خلکو په بدنونو کې قوت او طاقت را پیدا کړي د دنیا د خلکو ضرورتونو حاجتونه په داسې مجلسونو کې پوره کیږي سباله به ان شاء الله دعا اهتمام هم کو او چې کومې دعاګان مې درته ویلي دي دا به تاسو ته ان شاء الله چاپ شوي به یو پمپلیټ هم درته میلاویږي د دې نه یو بله اهمه خبره کوم هغه دا ده چې موږ څومره وخت وشو په قرآن کلاسونه کوو دا موږ ریکارډ کوو تقریبا 75 دي که 70 موضوعات باندې دا ټول موضوعات 75 مانه وسې دي که 70 دي چې دومره موضوعات موږ ریکارډ کړي دي او دا زموږ د شاګرد ما سره ګرځي ډرایور مې دی دا د ریکارډینګ کړی دی او دی مخکې به کیسټ یو په سیډیانو کې اوس دا مې ریکارډ کې اچولی دي او ما ته نن ویل چې ما مې ریکارډ را سره شته دی که سباله څوک اخلي 70 موضوعات به تقریبا یا ټاپ موضوعات ښکلي درسونه دي که زه لاړ شمه چې د هر چا په موبایل کې یو میموري کارت پروت یو سهار په کور کې لګوئ نو 70 ورځې به ستاسو روزانه په قرآن کلاسي په خپل کور کې خپلو بچو سره انشاءالله دا یو بله خوش خبرې مې درته واړوله په پیسو به تیالی نه چې هسې تې والی ګورئ ښه په پیسو باندې ورئ ټول کارونه به مفت نه کوئ دې ملګرو خو ما ته نه دي ویلي وسه پورې دوی پته نه لګي پیسې میسې به درنه غواړي که نه غواړي خو دومره قناعتونه چترې لګولي کورسۍ لګولي دي دومره خرچې کړي دي بیا خو سبا د واسکټ د پیسو او زنانو نه په ټوپه کور کې نه پاتې شوي ښه تاسو پیسې هم د خپل کلاس خرچه به په خپله موږ چندې نه کوو ګورئ چانده دې ته وي سبا به زه ټوله وړم بیا خو زه چانده نه کوم وایم د کلاس خرچه به ته په خپله ورکوې به خپلې کورسۍ پیسې خو به ورکوئ که نه دا وکه د جنجونو د وادونو نه کمه خرچه په دې باندې جنجونو چې په جنج باندې زه 15,000 روپۍ کم از کم د یو ګاډي والا خرچه را دي د جنج نه خو کمه خرچه ونه ګڼو که نه او دا زموږ د ملګرو سره وعده هم کوو چې ستاسو پیسې به هم په دې فهم قرآن کلاسونه باندې لګي به دا داسې مجالسو کې فهم قرآن کلاسونو کې شرکت هم کوئ او سباله نن په خپلو ملګرو دوستانو ته ووایئ سبا زموږ د درس زموږ د پروګرام اختتام دی او دعوت در کومه زه د قرآن شاګرد یم او زموږ د سبا د کلاس اختتام دی دعوت در کوم سره شریک شه څنګه چې په واده کله کرانلې خفه کېږم به نن خلکو ته ووایي مړه کرانلې زه به خفه یم درنه ښه په ټلیفون نه کویلی شئ که ورتللی شئ یو سباله بالکل دا خلک د سټیج ته ما ته راوخیږي او بالکل دا هر څه ډک وي دا به زما ارمان به پوره شي چې واقعي خلکو دعوت وچلولو او دا ارمان خو به مې سبا انشاءالله پوره کوي وکنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور یا رب العالمین یا ارحم الراحمین مونږ څومره خبرې ویلې واورېدلې الله پاک موږ د عمل کولو توفیق راکړي او الله پاک تر مرګه پورې موږ په اسلام او په دین او په دې مسلمانۍ باندې مضبوط او کلک وساتي موږ د ایمان او د مسلمانۍ ښکلې زندګي راکړي والله پاک د بیمانۍ د مرګ نه او د بیمانۍ د زندګۍ نه موږ بچ وساتي سره د ایمان هم د دنیا نه رخصت کړي الله پاکه او زموږ د ځنکدن په وخت کې لا اله الا الله محمد رسول الله زموږ په ژبه باندې الله دا کلمه په آخره کې جاری کړي ځکه الله پاک ستا د پیغمبر فرمان دی چې د چا آخري کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه جنت ته به یا الله پاک درخواست کوو زموږ په ژبه باندې په ځنکدن کې کلمه طیبه جاری وساتي الله پاک زموږ خاتمه په نیکو اعمالو کې او موږ د خاتمې د بد حالاتونه الله پاک موږ بچ وساتي یا رب العالمین ارحم الراحمین څومره نارینه زنانه سپین دروبي سپین سري تور سري
زنانا ماشومان ګلونه بچیان او بچي الله پاک ستا کلام نه سار وخت راغلی دي یا الله پاک دې ټول لا د دوی په زندګۍ کې خوشحالیانې ورکا الله پاک د دوی په زندګۍ کې برکتونه پیدا کا الله پاک دا ټول د بیمارونو تکلیفونو مصائبونه مشکلاتونه بچ وساته او الله پاک چې کم نارینه او زنانا ناجوړه دي بیا هم درس لراغلی دي ستا کلام لراغلی دي استاد کلام شاګردي اختیار کړی دا الله پاک د قرآن دی شاګردانو ته سره د بیماری نه راغلی د بدنونو د بیماری ختم کا الله پاک د بدنونو طاقت را پیدا کا د بدنونو د معذورواله ختم کا الله پاک د شافی الامراض بیمارانو ته صحت ورکون کې بادشاہي الله پاک ردی فهم قرآن کلاس نارینه او زنانه شاګردانو ته روغ صحت ورکا او کله دوی په کورونو کې څوک ناجوړ او بیماران دي الله پاک او تم روغ صحت ورکا یو نو جوان دی ډیر سخت بیمار دی د کینسر درخواست کړی دی الله پاک دې بچیلا د دې بیماری نه نجات او خلاصې ورکا والله پاک دا بدن دې بیماری نه پاک کا او که چا درخواست هم نه کړي څومره بیماران دي الله هم درخواست کو د دې علاقې د ټول بیماران الله پاک جوړ کړي الله پاک که څو قرضداران دي دوی درس ته راغلي دي الله قرضونه نه نجات ورته ورکړي الله پاک تا رزاق بادشاہي میګولم رزق ورکه مرغولم ورکه موږ مسلمانان یو پتام ایمان دی الله پاک موږ حلال او پریمان او خپل رزق راکې د غربت او د مسکنت د فقر د زندګۍ نه الله پاک موږ بچو ساتي والله پاک موږ د ټول دعاګانې قبول کړي والله پاک موږ د ناس ته قبول کړي موږ د ولاړه قبول کړي موږ ټول کار الله پاک د خپل رضا لپاره وګرځي موږ د ریا او د نمود نمایش نه الله پاک بچ وساتي او چې څومره خلک دې فهم قرآن کلاس له کار کوي ګاډي راولي موټر سایکل راولي دا کرسۍ لګوي دا ټینټونه لګوي لوډ سپیکر لګوي خدمت کوي یا الله پاک دې ستاره دې کلام او دې درس چا څومره خدمت کړی دی الله پاک دې په بدل کې د دنیا ټول خوشحالیانې ولا ورکا او د آخرت د ټول غمونو نه بچ وساته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خير أحسن الجزاء.